نه وسره تا کپسوي چې د سواد مولیانو طالب وخلو بس یا چې کوم د خبره پیټیګر بولی سي پکړو او یا څه دا نور دا دالتونه نه کنه چې مثال پکور هلکه ما شوم څو په والو وجه یخستا سم دې دا څنګه ظالمان خلک خلکو په خندګي چې دینه په شفقت ختم شوی دی د زناورونو بدل تاسو وی چې کنده بچي بدی جمدی خول کنه نو څنګه تناشنا نو چې مثال په تور دا ماشوم او په لخت وهل ورش نو دا ځان ته عالم دا ځان ته حافظ وي ته د سره انسان ته د سره انسان نه چې کوم د څوک ماشوم سره داسي اما شوم نه چې دا غړ فتن نه چې په دې خلکو سي چل شوی یو په کابل ته جو کو چې تب ما شوم ټرک باندې والے شوی دا نه غړ ریور پکانو ګولي هغه او نور تماشا کوي ویډیوګانې جوړي دونو تنوي چې لکه انسان دا ولي مل پکې چې کوم دا خبره جینه الکو یا هغه اشتلدا ته چاګری چې دی ولا چتانه غوخته خوره کنه څه په حساب کړی دا چتانه ورکه ولا غلاړو نو سمج دا تمام ظلم بس دومره چې بد خلکو نه عقل ختم شوی دی شعور هغه د زناورو فکر پکې نشته کنه په شعور چې دا شی پکې نشته نو پته نه لګي چې دا قصدن د مدرسو بدنامول یا علما حفظ بدنامول هم کوي چې کم دی دا انسانان دا د قوم بچي بس اصلاح په خپل ځای باندې ادب وهل په خپل ځای اسلام کې ادب وهل د عزیر وهل د ماشوم د پر نشته او بیا دومره وهل زه په دې هرم چې اخر د دوی نه غړل چاته تاسو نه کته انسان ته دومره په د شفقت نه راته بس قاسیت القلوب لون الله سخت پیغمبر پناه نرم زړه چې کم دی چې په بل خپکه نو بس سوي چې کوم پتا سو نرم اکثر د بل ماشوم جاړي زما په اړه یعنی کولې جاړي سواري ورته پیسې ولا پیسې بوړي پیسې سمو وړي ولا واخ هو ماشوم دی چې کم دی دا تکلیف ولا مو نو بیا د سه ماشوم چې کوم دی چې هغه قران ته مدرسې ته دین ته راشي او تاغه ته لخت نیسو په غوګونه نیسو پلان کې نیسو بد دې به څوک ماشوم به څوک خپل نه دا د مرګ دی هغه لکه جنیم سره وجه دا د مرګ دی د مرګ دا چې تا ماشوم ولي د ټرک ډرایور دی ولي په کانو شته خو معذور او خطا دا د مرګ دی چې تا دومره ظلم د ماشوم سره کوو نو د دې خلکو نه عقل چاته ورک شوی هغه بابا به فرمایل شمسور بابا کنه به پرتګ دي سوړي راول چې هر سوړه د ګندم جړا راځي زمونږ د دې خلکو هر طرف سوړي دي کنه دغه سوړه ولا چې لکه د دینا د دې وجنا محترم تاسو دنیا معاشره تر روز عقل دا د الله مخلوق دی دا د الله بندگان دي په دې ار یو مخلوق خپکه ار یو مخلوق دا په هر مخلوق خپکه دا د الله مخلوق دی چې کوم د الله کاغه هر شي بیگا بارانو کنه نو چرته په کوڅه کې کوم ځکه چې شانت سپید چاته بچي با کوم ځکه راوړی نو بل چم سر کې نه باران شوه دی نو ماسپخې می کتل د بل کور والا چې کومو هغه بچي بیل تم نستنافي بار گزاره اوس هغه سخت باران کې زه خو جومات کې ما سپي هغه بچي هغه ست ډایرکټ زنګ نو چې دلته راوړو نو دلته په دې ناله کې بچي کې خو دا واسطه وته چې ودرې دلنو د کور کې تاریخ اګنه کړي بیا غست ډایرکټ کلستور نو چې زنه وخت تر لمه ته چې دا شانت سپي دنه نه وتی دا بچي او سلام دی هم تیاری نو ماته باران د الکساندر
په دې باران کې به دې چت چې باران د شانتي خلاص شو بیا مو سره بچو نو من په پلاستیک کې راواله خپل چرګانو کوټه کې عمل دې کوټه کې کنه نه بس هلته بشو کې سار په یو سره کو خو باران وریږي شپه ده ورکوټه یو بچو سره وتا کسپیم دې خدای الله مخلوق دی هغه به سوچ کړی چې په دې چم کې د چا کړو یا د بولا د پورخه ده نه چې هغه په دې دونه چم کې کلی کې زمونږ د کور انتخاب کړي بسی بشپه بو کې چې کوم ده خبره ته یو بچی دی بچی نو محترم ودا د الله مخلوق دی چې کوم دی کس پیدا او کو ارسیس او الله پیدا کړی ځکه نشه یو مچ پیدا به انسان سونه محترم دی او بیا داسې معشوم طاقت الله دې ساده قران تعلیم زناور ته الله دا تاسو زه سخت کارم خو زه هلته بیا داسې سختي د سره کوم چې وران نه چلي وراني نه ځکه چې کوم سړی روانه کړي هغه مدرسې دپاره ساسوري چې روانه یې نه کړي سم چلېږي چې کوم دی نو بیا زما نرمي برکاتي زیات دی خو دا چې وراني کې دا مسلې چې هلته نور څیز خراب نور دا موږ نه غواړو چې یو طالب ته تکلیف ملو شي طالب د خارج شي طالب سره بل څنګه شي نو بهر صورت تاسو به معاشره ته راوځئ په معاشره کې داسې ناسور مه جوړئ د مخلوق سره چې کوم دی ظلمونه د بل سره د بدې د چا سپکوالی داسې مه کوئ کلي علاقې ته لاړ شي نو هلته چې کوم دی مثال بل عالم وي تا پسې سپورې ستغې وایي ولې پسې بس خپل کار سره خپل دین خدمات کوه خپل کار سره کار ساته د بل عالم سپکوالی هغه هر یو ای بخیر بس انت د الله په مخ کې به هر انسان جواب ورکړي کنه خو ته د چا سپکوالی مه بهر کې دا دنیا د پدې کې کافر اوسېږي منافق اوسېږي زناور اوسېږي نو قبل طالب یو عالم هغه پکې اوسېد نو ولې سپکې دا چې کوم دا خبره د الله هر یو مخلوق سره د پیغمبر علیه السلام واقعات د صحابه واقعات ان شاء الله احادیثو کې تاسو ته راشي چې هغه په یو سیسونه ختم کېدل نبی علیه السلام را یو باغ ته ننوتو وی چې دا اوښ ترېدلی دی اصل چې تاسو ته تکلیف ورسوي څوک خواته ورشي چیچي څوک نشي ورتلی پیغمبر علیه السلام ورغی چې ورله هغه چې وکتل چې پیغمبر علیه السلام یې ماره یو ته وکتل نبی علیه السلام د دې غوږونو په دې منځ کې په دې ځای باندې ګراو هغه ورسته راش ولې چې کوم دی تښتېدلی مالک یې څوک دی دا دی نو دې ستا نه شکایت کوي دا ځکه تښتېدلی دی چې ته پې کار ډېر کې او خوراک نه او کار را باندې غونډه ورځ کې خوراک راته نه راکوي چې نه راکوي چې ټول خېدم په خېټه مول کړی د کار شفیق پیغمبر علیه السلام داسې مخلوق باندې شفقت کوه خجی دا مفسرین لیکلي د حضرت موسی علیه السلام په شان کې چې الله موسی علیه السلام ته چې کوم د مرتبه من نبوت کلیمواله و یو وجه پکې دا یو وجه پکې دا و چې د کله ګډې ساتلې نو ساوي چې کوم دی خلک کوشش کوي چې دلته واخدي هغه سیټ ته واړ نو دا ګډې هغه یوه ګډه موسی علیه السلام وروسته ګډه مخکې منډې موسی علیه السلام ستړی شو ګډه هم ښه ستړی شو اخر راولي نو که دا ما ورته ویل څه به نو چې راوینې و د نښوالی قمقلې ما خو ته وخوله بوختلې نو ته منډې وې ګوره څومره ستړی شوې بیا ورته کېناسته چاپي ورته خو ستړی شوې دونه ته نه پوهېدلې چې ته ستړی شوې نو واپس یې واپس نو چې الله وکړه تا بنده په مخلوق دونه مهربانه دی بیا ولا پیغمبري ورکړه چې اوس